السلام علیکم ملګرو. بعضی جاهلان دا خبره کوي وای علما کرام په منبر د امن خبره ولې نه کوي. مولانا شیخ ادریس په منبر د امن خبره ولې نه کوي. په منبر باندې علما کرام د امن خبره کوي او که نه کوي. دا پیغام هغه بړوګانو هغه جاهلانو ته ضرور ورسوي چې علما کرام په منبر ولې د امن خبره نه کوي او آیا کوي او که نه کوي. تاسو خو بړوګانو د علماو خبرې اورئ نه او اعتراضونه کوئ، نو راشئ دا پیغام واورئ او مخکې شیر کوئ، ښه ډېر شیر کوئ چې دغه جاهلانو ته ضرور ورسي. مولا وایي په امن د منبر خبره په منبر باندې د امن خبره ولې نه کوي؟ نو لکه مولا د منبر نه څنګه امن راولي؟ زما په خبره دا خو ما مخکې شل ځل کړې دا زما په خبره څوک جماعت ته نه راځي که نه. زما په خبره باندې اوسه پورې زما شپږ کاله په دې منبر باندې وشو، اوسه پورې یو سړی زه دا نشم کولی چې ما په هغه باندې ګیره پرېوسته. ګیره قدر ما په یو مسلمان باندې پرې نه کوسته چې هغه داسې مسلمان دی چې ما کافرۍ په دلیل کې په یو مسلمان ما ګیره پرې نه کوسته، نو زه به امن څنګه راولم؟ په یو مسلمان ما فلم پرې نه کوسته چې لکه ته په دې موبایل کې دا شیزونه ګوري او دا پرېږده. زما شاګردان دا ناست دي ټول شاګردان مې خپل شاګردان مې دي، دیو باندې ما اوسه پورې یو غلط کار پرې نه کوسته، نو زه امن بیا زما نه به څنګه ته د امن ګیله کړي؟ په دې خبره پوه شوې که پوه نه شوې؟ دې ځای کې د جمعې مونځ کې زه ولاړ یم او زما په کلي کې سهار له واده دی او دلته کې د جمعې د مونځ په ټیم کې درز غوبل احساس کړی دی، غوړ غړ ډیګونه لګولي دي. ما ورته زارۍ نه کړي چې هلکه مه لګوئ، مونځ وکړو، خطبه وو، پلانې دی. زما په دغې خبره باندې څوک ډېګ نه بندوي، نو امن به څه راشي؟ ته چې په فیسبوک کښېنه او زما خلاف پوسټ کوې مولا دا ته خو ما سره کښېنه، زه خو دې لږ په تفصیل پوهېږم که خیال دې رانه دی. نو بهرحال هسې خبره مې دې پورې کوه چې دا ذمهواري خو صرف د مولا نه ده. تا ته خو ما اوس خبره واضحه کړله، 5 وجوهات مې ته د بدامنۍ بیان کړل که بیان مې نه کړو. اوس ټیک ده چې دا 5مه وجه خو ته به یو جوړه کړې ده یا چا دا 4 وجه خو ما ته خپله نه دي جوړې کړي څه، نو دا به اوس مولا ختمه یا به حکومت ختمه. خیال دې رانه دی. دا ډېرې تفصیلي خبرې دي، ما دلته صرف په مختصر اختصار کې بیان کړي ځکه ټیم کم و. یعنې دا د ګنټو خبرې زه تا ته به دې یو خبره چې روژم تا ته به پته ولګي دا حقیقت به تا ته واضحه شي. بیا به ته په مولا دا اعتراض کله هم ونه کړي چې دا مولا د امن خبره ولې نه کوي او دا امن ولې نه. دا یو بېله موضوع ده چې مولا د امن خبره کوي که نه کوي، ولې نه کوي، که ویې کړله څه نتیجه راوځي او که ویې کړله د مولا باندې څه اثر پرې وځي معاشره باندې دا ځان له بېله اوږده موضوع ده. په بهرحال اختصار د خبرې دا دی چې د بدامنۍ دغه 5 وجوهات دي او په 5 وجوهاتو کې 4 من خپله جوړې کړي دي، نو لهذا اول به خپل هم ختمو او بیا چې هغې راولګي او هغې هم ختمه کړي نو امن به راشي. اوس چې هغې یو سړی نه ختموي نو هغې کې خو زما کار نشته. یا زه خو به راته زاري به راته وکړم چې دا مه کوه دا مه کوه، نو تاسو خو زما څه زور نشته که نه. زه خو هم ستا په شان انسان یم که نه، خو صرف دومره یم چې منبر ته راختې یم یو 2-3 خبرې مې زده کړي. نو بهرحال زه ستا نه زیات بېوسه یم، ته به لا دومره یا یېرېږې یا به زه ستا نه ډېر یېرېږم. خیال دې رانه دی. تا به چېرته په تمانچه په ماشین ډز کړی ډاډه به یم ما اوسه پورې چېرته لیندې نه غیر تمانچه راخیستې نه. نو بهرحال دغه د بدامنۍ 15 اسباب دي او پکار ده چې کوشش وشي چې دغه اسباب چې کوم زموږ په لاس کې دي موږ یې خپله ختم کړو، کوم چې د مقتدر قوتونو په لاس کې دي هغه یې ختم کړي، نو بیا به امن راشي او بیا به ازادي راشي. ما ته ازادي مفهوم هم دا دی چې یو سړی ذاتي طور باندې، ذهني طور باندې او قلبي طور باندې یو سړی ازادي خپله فیصله په خپله کوي، خپل وسایل په خپل ځای کې استعمالوي، خپل اختیار وسره خپل ذهن او خپل سوچ او خپله فیصله کولی شي او خپل واک اختیار چې کوم ځای کې زړه غواړي هغه ځای کې استعمالولی شي. نو بهرحال دا څو داسې خبرې دي. الله دې وکړي چې دا خبرې موږ خپله هم د ځان نه ختم کړو. الله دې وکړي چې کومو خلکو سره د دې امن راوستلو واک وسه دی، په لاس کې ورته طاقت دی، قوت وسه دی او هغې راوستلی شي. الله دې وکړي چې هغوی په زړونو کې هم لږ رحم ولګي. بس دی دا دنیا به د څو پورې یار دا خو به یو ځل ختمېږي هم که نه، د الله تعالی مخې ته به ودرېږئ که نه به ودرېږئ. یاره دا تاسو د دا انکم د کم ځای نه کېږي، دا یې د مور د کور ده. ویلی دی چې د ګیس او د بجلی بل استاجي د کم ځای نه ادا کوي، پروپیګنډو ته نري مدرسین لګیا دي، د دې مدرسینو تنها د کم ځای نه راوړي. تاجر ته ویلی دی چې د ګیس او د بجلی بل استاجي د کم ځای نه ادا کوي، پروپیګنډو ته نري. ستا د ملک ادارې م را روان په 15 ورځ به بالپن لاس کې نیولي. یاره دا تاسو د دا انکم د کم ځای نه کېږي، دا یې د مور د کوره راځي. انکم د کم ځای تا سره ډېر غم دی چې در سره غم دی او ته حیثیت د مسلمان ژوند تېرې پتا د دې مدارسو د مساجدو ډېر لوی حق پاتې دی. په مړي پسې خو لس دیګه پخې خو که درته وي چې جومات له 2 قرآنه راوړه، یاره مسجد موږ هلته کې او دلته کې بنګل بنګل وجنګ هغې کې تا ته خلک شاباسې نه در کوي، ځکه یې نه کوې. دا زمونږ زندګي ده. د ښودنې دپاره هر کردار شته، خو د الله د رضا یو عمل ګورې نشته، دا یاد ساتئ. دا زمونږ زندگی تیریږي روانه ده. مدارس دا د الله د دین قلاګانې دي، مساجد د الله د دین قلاګانې دي، هیڅ چا ته محتاج نه دي. یاد ساتئ دا آخري اسلام دین، اسلام آخري مذهب او دین دی. د دې قرآن
تحفظ الله په خپل ذمه غشته دی که زوته نه کو الله وی د حفاظت بزکوم چا پته من دي دا یاد ساتي دا د الله کلام نه په خپل حفاظت کوي دا د الله کلام نه الله په خپل حفاظت کوي الحمدلله مونږ خاصه بانیو او په دې د رب کائنات شکریا ادا کوو چې خلک بانګي می ترخی نه دی نیولې تاسو پوهیږئ کنه بیا بدل نوې پیلمو چې ټول ورځ هم دا کیسې کولې بیا هم سکول اوس که مطلب د خپل ګیره او د پټکی د لاج ساتلو د خاطر هم بعضې شیزونه ځان الحمدلله ساتو او الله هم دې وساتي دا الله په توفیق کیږي دا د الله رب العزت پر هم کیږي څه قسم حالات مه ترالل عزتمندو ځای په ځای باندې تاسو د سیلابي ریلې وکتې تاسو مسائل وکتل په خپله باندې تاسو پوهیږئ که نه دقه رنګې د توبې دروازه بنده شي سا به مو وانخلې توبه ایستل خو لویه خبره ده دا زه ورته چې وایي نه مړه داسې نشته هېڅ به هم ني یو تړق به وي والله که دې په ژبه دام راشي چې الله توبه بیا به نه کوم دې ته به هم جوړېږي نه په اخوا دې حق کې به نه څه وخېږي هغه دې لاړ او دې خوا راغی او غرق شوم او تباه شوم او غوب به وکړي قیصه به دې خلاص شي په آخري وخت کې فرعون هم چغه والې وه وی منم د موسی او د موسی رب منم خو لیکن جبرائیل امین رای په دې خوله کې وله یو دړی خټه ور وبله وی دا موقع دې نه ده چې کله یې دا خړې اوبه په اړی راړی لکه د بوکې که نه او ته چغې ووایې دغه وخت کې ګورې توبه قابل قبوله نه ده